الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. ما خپل داو ذکر کړی و په هغې باندې ما اول نمبر د قرآن مجید نه دلیل پیش کو، بیا مې د هغې نه وروسته اجماع د انبیاء کرام علیهم السلام، بیا مې مسلسل بخاري مسلم نه روایت پیش کړه. مولوي صاحب د ټولو نه اول وایي تا چې کوم دلایل ذکر کړي بعضې پکې کمزوري دي، بعضې ضعیف دي. انا لله و انا الیه راجعون، کفر ته ورسېدو په دې خبره باندې. د قرآن آیات مې پیش کړی و هغه ضعیف شو، بخاری میں پیش کرے وغیرہ ضعیف شو، نسائی میں پیش کرے وغیرہ ضعیف شو، صحیح نسائی البانی نے پیش کرے. بیا زه خبرې کوم د مولوي صاحب معده دومره غټه ده هضم کوي، ما ورته د دې نه مخکې تقریبا 25 زیات سوالات مې په قرض جوابات نه راکوي. ما د اهل حدیث علماو عبارات پیش کړله چې هغه وایي دا غیر ذمه دار خلک دا دعوه کوي، ذمه دار خلک دا دعوه نه کوي. هغه مولوي صاحب ډرکه هم نه کوي، شی هضم کې بس پته نه لګېږي دا څنګه معدې دي. دویم نمبر دی وایي ما ته وایي تاسو دلایل پیش کوئ، زه حنفي کېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره مشرکین وکول، ویل دا معجزه په دې طریقې سره پیش کړه زه مسلمانېږم. قسم دی ما ته افسوس کېږي نن زما خصم مخامخ زه قرآن پیش کوم حدیث ما ته وایي نه داسې مه پیش کوه حدیث. ما د مولانا وکاړو صاحب رحمه الله شپږ نمبرې کتلې وې د غیر مقلدو چې په هغې کې پنځم نمبر دا و دی ورته حدیث به په دې الفاظو کې پیش کوي که نه منم. قسم دی نن د هغې مشاهده په خپل سترګو کوم. الله دې رحمتونه د هغه ولی الله په قبر باندې راووروي. نن چې مخامخ دغه د خارجیانو چهرې ګورم. درېیم آیاتونو ته ضعیف وایي ظالمان، او دا څه لرې خبره هم نه ده. په خپل کتاب کې نماز نبوي کې وایي چې اسم عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ضعیف ہے. صحابي هم ورته ضعیف ښکاري، د دې په نسبت باندې به حدیث ضعیف نه وي. کتاب ورکې چې وی ګوري تاسو چوپ شئ. بل دې مخکې وایي تاسو داسې ولې کوئ چې فاتحه په امام پسې ویل حرام دی. زما دعوه راکړه. دا مولوي صاحب دا دعوه بیا واوره چې که د غوږونو کې خیره یې لګیا ورله صفا کوي که نه یې پکار دی چې پرون ډاکټر له تللی وی صفایي ورله کړې وی. ګورئ لہٰذا مونځ که سري وي او که جهري وي، والله دا ما ته څه الفاظ استعمال کړه، چوډي یې راته وویله، کم الفاظ یې راته وویل ما څه نه دي ویلي. صفایي نیم ایمان دی مولوي صاحب، د ایمان ټیم ودرو صفائی د ایمان حصہ ده. لہذا زه دې دعوه کې بیا وایم لہذا مونځ که سري وي یا جهري وي د مقتدي دپاره قرات کول یعنی فاتحه او باقي صورت ویل مکروه دي، یعنی فاتحه او باقي صورت ویل مکروه دي. دا مولوي صاحب دا ورکا. بل مولوي صاحب دی وایي دا ټایم مه حسابه وخه حاجي صاحب د دې ټایم کې ما خبرې کړې دي، ما کړې د ټایم کې خبرې. نن دا ردیو کتاب دی تاریخ اہل حدیث، د دې صفحه نمبر 399 ده. دی وایي صورت فاتحہ کے بارے میں احناف کے ساتھ اہل حدیث کا جھگڑا نہ امام کے بارے میں ہے نہ منفرد کے بارے میں ہے، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں تو احناف بھی مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. جھگڑا صرف مقتدی کی قرات میں ہے، جھگڑا صرف مقتدی کی قرات میں ہے. پتہ نہ لگے گی پوئے گی کہ نہ پوئے گی. بیا ما ته مولوي صاحب وایي ما حساب بیا تاسو خبرې مه کوئ. زما ملګرو ته درخواست دی که هغوی خبره کوي بیا ټایم ودروه، مه حسابوه ما پسې مه ودروه، زما په دغه کې ټایم مه ودروه. چپ شه. بسم الله. ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې دا شیطان وتښتي. بل دی وایي په دې ورته غوسه ورځي چې ما قرآن پیش کړی دی، چې قرآن ولې ده پیش کړی. وایي شیعه هم قرآن رالي، بریلی هم رالي. قسم دی شیعه بریلی رالي خو غیر مقلد یې نشي راغستی. نن دی وایي مفتي صاحبو وایي مفتي ټیپ ودروه. قسم دې دی لیونی راوستی دی که روغی راوستی چې خپل ټایم یې راشي بیا دلیل نه وایي چې زما ټایم راشي اوس چغې وذکر ربکه څه ته څه روغ ملا در پکې وی که نه دا خو دماغي ما ته ټیک نه ښکاري. مانا ټیپ به حساب دا چوپ که بړه دا چوپ ټایم ودروه. بسم الله حاجي صاحب سمه کوه ما سره. بسم الله الرحمن الرحیم دی وایي بیا وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیا دی وایي زه مفتي صاحب له یو غټ زړه ورکوم، ته مه راکوه د خدایي دعوه مه کوه، الله زړونه ورکوي ته نشئ ورکولی، لوی دعوې مه کوه. بیا وایي حاجي صاحب ته مفتي صاحب تا دوکه کوي. انشاءالله دا ویډیو به ټول مسلمانان ګوري چې دوکه ته ورکوي که زه ورکوم، انشاءالله ټول به ګوري. بیا وایي امام محمد رحمه الله هدایه کې لیکلي، په هدایي دروغ ویله. دا امام محمد کتاب دی
کتاب الاثار په خپل امام محمد رحم الله لیکلی دی د دې صفحه نمبر 109 دا قال محمد رحم الله به ناخذ لا نرى القراءة خلف الامام في شيء من الصلاة يجهر فيه او لا يجهر فيه کمون جهري وي که سري وي مونږ په امام پسې نه سورې فاتحه ویل جایز ګڼو نه بل سورت ویل جایز ګڼو دا د امام محمد رحم الله بل خپل کتاب دی موطا امام محمد صفحه نمبر 96 97 باندې لیکي قال محمد رحمه الله لا قراءة خلف الامام فيما جهر فيما ولا فيما لم يجهر دی وی کم چې جهري منځونه دي که سري امام پسې به مقتدي خاموش ودرېږي ملاو شوی ورته څوک دی عبدالحی لکنوي چېرته بل څه در ذکر ظالمه عبدالحی دی لړ قرآن هم دی حدیث هم دی د هغه تفردات ته ستاره مولا کتاب مې ورته پیش کو د امام محمد خپل کتاب در نه هېر شوی دی د عبدالحی لکنوي کتاب پسې راغلی بل دی مخکې وی بیا ما ته وی منطق فلسفه ما د هغې په باره کې پیش کړل چې ستا مولیانو دې ته کفر لیکلی دی ته چې کوم کتابونه پیش کړې دا هم ټول د مقلدینو دی کوم چې د فلسفې او د منطق یې لیکلی دی شرم هم نه درځي ستا غیر مقلد منطق فلسفې ته کفر وایي زما مقلدینو لیکلي ته نه غرالي هغه دې نه منل علماء دیوبند درته خپل دا ځوانان بچي راوویستله په قرآن او سنت باندې در سره خبرې شروع کړې نن د هغې نه د تېښتې لاره خپلی بیا دی وایي عبدالله لکنوی رحم الله چې دا حدیث باطل دی د الله بنده مسلم میں پیش کو بخاری میں پیش کو دا راکه عبدالله لکنوی رحم الله خبره پیش کړه دا فتح الباری دا صفحه نمبر 308 دی ما کوم حدیث پیش کړو دی وی اذا قرأ فانصتوا وهو حديث صحيح اخرجه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري واذا حدیث صحیح دی امام مسلم رحم الله تخریج کړی دی ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنہ او بیا وی په حدیث کې راځي چې فاتحه فلا فلا ته پیش کړه ان شاء الله زبر ترغی جواب در کوم او دی وی دا زکا وی کدا ویل چې دین ما فوق الفاتحه مراد دی دا دین ما فوق الفاتحه مراد دی باقي صورت وای ځکه وی بیا خو تطبیق نه راځي مجتهد صاحب راغلی ماشاءالله تطبیقات کوي ما درته ولې ویل چې په ابتدا د صورت کې په ابتدا د اسلام کې په امام پسې قرات کول د فاتحه او د باقي صورت مشروع هغې مې روایت پیش کړله ته چې کم روایت پیش کې ما تر جواب ضرورت هم نشته د قرآن نس ما پیش کو چې منسوخ ګرځېدلی دي موږ خبره دې ختمه شوې ده دویم نمبر دی وایي دغه آیات سورة الفاتحې ته نه دی شامل دا مجموع الفتاوا د ابن تیمیہ رحمه الله د صفحه نمبر 123 دی وی اذا قرئ القرآن يتناولها كما يتناول غيرها دی وی دا سورة الفاتحه ته داسې شامل دی لکه څنګه چې باقي صورت ته شامل دی خو اورینه نصور کو صم بکم فهم لا يرجعون دغه رنګې دلیل نمبر 6 بس روایت د موسی سے صحیح ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحه نمبر 157 ام په دویم سند سره ذکر کوي أن أبا موسى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال إذا كبر الإمام فكبروا مونږ رسول الله صلى الله عليه وسلم د منځ طریقه خود له خطاب وکړو مونږ ته تعلیم د سنتو یې راکړو وی فرمایل اذا كبر الامام فكبروا امام چې الله اکبر وایي تاسو الله اکبر وایي و اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت شروع کړي تاسو خاموش شئ مخکې مې تفصیل وکړو چې مخکې پسې و اذا قرأ الامام فانصتوا و اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د الله پیغمبر کم قرأت کم کې چې سورة الفاتحه راغلی ده کم کې چې سورة الفاتحه راغلی خو دی اوري نه پته نه لګي په دې پسې مخکې په بل سند سره هم دغه نقل کوي و اذا قرأ فانصتوا په صفحه نمبر 457 باندې دغه رنګې مولوي صاحب زما سره دلیل نمبر ابو داود شریف جلد 1 صفحه نمبر 147 ام دغه حدیث د ابو موسی شری رضی الله تعالی نقل کوي و اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات شروع کی تاسو خاموش شئ کم قرات ورنه مراد دی ما مخکې ذکر لله چې سورة الفاتحه پکې راځي اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پکې راځي او دا په سورة الفاتحه کې نه دی دا په سورة الفاتحه کې مولوي صاحب ما ته پلان کې تعلیم القرآن تر چې منطق درته شروع د الله بنده دلته راشه قاری صاحب ناسته چې ماشومان په مدرسه کې داخل کو یو قرآن راوغ سورة قرآن یو آیات په یادونه شو دویمه بلته دا نشته دا چوپ که دویم نمبر هغه به جواب راکړي به جواب کار نشي کولی به ته به خامخ شه دویم نمبر مولوي صاحب پاغي کې ما ته مولوي صاحب راشي ناظره درته وویل قرآن زده کړي د الله بنده دغه رنګې دلیل نمبر 9 مستر احمد جلد نمبر 8 صفحه نمبر 43 چې دا ورته پته ولګي چې سورة اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په سورة فاتحه کې په دوخان کې نه دی صفحه نمبر 43 ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فذكر الحديث حدیث بیا تفصیلی ذکر کو یعنی اذا كبر الامام
الامام فكبروا کله چې امام الله اکبر وایي تاسو اکبر واذا قرأ او کله چې امام قرأت شروع کړي فانصتوا تاسو خاموشي کم قرأت د الله پیغمبره اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په کم کې چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین راغله سورۃ الفاتحه ورنه مراد ده راشه چې مقاری داود صاحب سره دي داخل کما چې الته درته دا وخی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سورۃ الفاتحه کې دارنګي مول صاحب ابن ماجه صفحه نمبر 165 دلیل نمبر 11 ابن ماجه صفحه نمبر 165 دیم دقه حدیث نقل کړي دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ابي موسی الاشعری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا امام چې کله قرات کوي تاسو خاموش شئ دغه رنګ دلیل نمبر 12 د ما سره محله جل 4 صفحه نمبر 73 واذا قرأ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين مولوی صاحب ګله دار سورۃ الفاتحه خایزه ورته بالکل سورۃ الفاتحه الفاظ ورته خیم دا مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 14 دارقطنی صفحه نمبر 275 وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولوا انما جعل الامام ليتم به وفي الحديث واذا قرأ فانصتوا امام چې قرات کوي نو تاسو خاموش ودرېږئ دا مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 15 دا زما سره مولوی صاحب دلیل نمبر 14 دارقطنی صفحه نمبر 275 ابو موسی اشعری رضی فرمای واذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا دا مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 15 زمخ کې مولوی صاحب 15 نمبر دلیل ته زم خو صرف یو تاسو کوم مولوی صاحب د مقتدی د پاره د قرات زمانه مولوی صاحب نه ترقیحات نمبر 1 مقتدی د پاره قرات دلیل پیش کوم تیار اوسئ مقتدی د پاره قرات د فاتحه سو حکم لري نمبر 1 نمبر 2 چا چې فاتحه ونه ویله داغه مون سو حکم دی نمبر 3 څوک چې په جهري منځونو کې فاتحه لوستل ناجایز او په سري منځونو کې جایز ګڼي دا غوي د مون سو حکم دی نمبر 4 مقتدی د پاره په سري منځونو کې د باقي صورت د قرات سو حکم دی نمبر 6 مقتدی د پاره په جهري منځونو پنځم نمبر د مقتدی د پاره په جهري منځونو کې د باقي صورت سو ویلو سو حکم دی نمبر 6 فاتحه بکل ولید امام په سکتاتو کې او کر امام سره سره تعین د محل وکا نمبر 7 چا چې سورې فاتحه ونه لوسته بل سورت یې ولوسته هغه د مون څه حکم دی قرآن سنت جواب غواړم نمبر 8 که چاله فاتحه نه ورځي نو هغه به څه کوي نمبر 9 که یو څوک فاتحه نشي لوستی ماته متوجه شو ماته متوجه شو عرفا درازي عرفا بعون احدد ان شاء الله عرفا درازي ماته متوجه شو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مفتي صاحب خو بار بار راکاږم په پړیو مې ته ورته ویل چې راشه د فاتحې نوم ولیکه د فاتحې نوم ولیکه د فاتحې نوم ولیکه مفتي صاحب به تر قیامت د سبا پورې دا نوم ونه لیکي دا نوم به ونه لیکي مفتي صاحب څه چلو کو وایي د قرآن کریم آیات راواغېستو د هغې نه استدلال وکړو یو طرف ته زه مقلد یم او بیا استدلال کوي د چرګې د مالګې د چرګې د مالګې سره څه کار دی خبره ګوره ملاجیون لري ملا ذکر کړي دي چې د آیات د سورت عراف نه استدلال په ترک القراءت باندې چې کوم دی غلط دی څه فرمایي وحكمها بين الآيتين المسير إلى السنة لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطا فلا بد للعمل من المسير إلى ما بعده کله چې دوه آیتونه راشي د یو بل سره متعارض دواړه به غورځېږي ستا ملاجینو ته ذکر کړي خپل اصول منې که نه زه دې انشاءالله نن سبا د خپل کور نه چې کوم دی وایم په د خپل کور نه په تا باندې انشاءالله ډزې کېږي ملاجینو لري ملا ذکر کړي دي چې د آیات د صورت عراف نه د سره استدلال کولی نه شي د سره هېڅ استدلال نه شي کولی بل دا دی بل مفتي صاحب او بل دا چې قرآن کریم خو دا قرآن ذکر شوی دی دا خو قضیه محمله ده قضیه محمله چې کوم په قوت د جزیه کې وي د دې نه فاتحه مستثنا ده په حدیث بخاري باندې نبي صلی فرمایلی چې د فاتحې نه بغیر لمونځ نه کېږي د فاتحې نه بغیر لمونځ نه کېږي امام بخاري رحمه الله حدیث عباده بن صامت دی بل دا زموږ سره الحمدلله د عبدالحی لکنوي رحمه الله کتاب دی عبدالحی لکنوي رحمه الله ذکر کړي دي چې د دې آیات نه په دې یو آیات کې انشاءالله خبره کوو په دې کې به خبره کړو دې جواب به راکړي وروسته بیا نور د دلایل ته ځو دا دعوه خو تو نشي لیکلی انشاءالله ګوره عبدالحی رحمه الله څه ذکر کړي دي وبعد اللتي والتي أقول الإنصاف الذي يقبله من لا يميل إلى الاعتصاب أن الآية المذكورة التي استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة حال جهر الإمام بالقراءة ما شاء الله دا ستاره کور عالم دی عبدالحی لکنوي رحمه الله ذکر کړي دي چې د دې آیات نه د دې آیات انصاف دارې چې بچا کې لږ انصاف موجود وي د دې آیات نه استدلال نیول په دې خبره باندې چې په امام بس قرات نه کې دا استدلال له ظالمانو کار دی دا استدلال له ظالمانو کار دی یو دا شو بل لارې ګوره مونږ الحمدلله مخصص ذکر کو آیات عام دی د دې نه تخصیص د فاتحې چې کوم دی راغلی دی امام بخاري رحمه الله
دا بخاري زموږ سره اول جلد دی 104 صفحه ده. باب ذکر کوي ګوره باب وجوب القراءة للامام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. امام بخاري رحمه الله باب ذکر کړی دی چې قرات واجب دی. ښه اوس د قرات په ځای باندې کم پرت کې دی نو قرات په ځای باندې پاتې کې دی. ولې قرات په ځای باندې پاتې کې دی؟ لاندې حدیث عبادة بن صامت راوړی فرمایي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نبی اسلام فرمایي د فاتحې نه بغیر مونځ کېږي. نبی اسلام فرمایي د فاتحې نه بغیر مونځ کېږي. او بل داره ګوره بل داره ګوره ټیم ودروا حدیث ته ګیس وی مفتی سے متوجه شماته. بل داره ګوره مفتی سے اول آیات چې کوم دی پرې ښودی دی او اول آیات وروسته آیات پسې نه وی. الله تعالی فرمایي قرآن کریم چې ولوستلی کېږي غوږ ورته ږدئ خو وروسته څه وایي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه. الله فرمایي رب العالمین چې کوم دی یاد کا په پټه باندې. ذکر چې کوم دی عام دی قرآن کریم ته هم شاملیږي او ذکر عام ذکر ته هم شاملیږي. که مفتی صاحب وایي چې قرآن کریم ته ذکر نه وایي الله تعالی قرآن کریم ته څه ویلی ذکر ویلی. مفتی صاحب د آیات اول ته ګوري وروسته بس نه دي. او بل مفتی صاحب څه وایي دا ناشنا خبره ده دا یو ناشنا غونډار یې ورغاړو. اول داسې وایي اول وایي قراتو اول وایي ګوره وخت یې اول وایي قراتو بیا قرات منسوخ شو. دا آیات چې فقروا ما تیسر من القرآن د دې آیات نه امام ابو حنیفه رحمه الله احناف د دې نه استدلال په مطلق قرات پر کوي. او دا آیات چې کوم دی په نزد د اکثر مفسرینو باندې په مدینه کې نازل شوی دی. او آیات د عرب په صورت مکه کې په مکه کې دغه شبکی صورت په مکه کې نازل شوی دی. مفتی صاحب ناشنا خبره کوي چې آیات هغه صورت چې مکی صورت دی دغه ناسخ ګرځي او د مدینې هغه منسوخ ګرځي. ناشنا خبره ده دې ته دا پته هم نشته چې منسوخ په کوم ځای کې او ناسخ په کوم ځای کې. منسوخ مخکې ناسخ چې کوم دی وروستی دا څه وایي منسوخ وروستی او ناسخ چې کوم نه مخکې دی. دا راوړه بل ذکر کا ګوره ابن حزم رحمه الله ذکر کړی دی قال علي انشاءالله مفتی صاحب دا دعوه نشي لیکلی چې فاتحه ویل دا نشته دا دعوه دا نشي لیکلی او مفتی صاحب وایي چې نفسي قرات په امام پسې نشته. موږ به مفتی صاحب ته دا ټیم دغه دا څه چل یاره ټیم دغه دا څه مسله ده جګړه ولې کوې یاره لکه تاسو تکړه شئ دغه ګوره هغه حدیث په ثقولت علیه القراء هغه حدیث راوړه په ثقولت علیه القراء. دا حدیث راوړه دا ابو داود اول جلد 126. مونږه آیات نه استدلال کړو استدلال خو ان شاء الله لاړو دوړو شو استدلال مونږ الحمدلله قرآن کریم ته ضعیف نه وایو. مفتی صاحب ماته متوجه قرآن کریم ته مونږ ضعیف نه وایو. زستا استدلال ته ضعیف یې مقلد او کار د مجتهد کې مقلد جاهل او مجتهد چې کوم د عالمي مقلد جاهل دی جاهل سره چې کوم استدلال نشي کولای. بل داره قال علي وتمام الآية حجة عليهم لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بیا وروسته الله فرمایي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الله فرمایي په امام په شاته چې ودرېږي فاتحه پسې پټه وایي د غافلان نه مه ودرېږه د نیک ډانګي په شان مه ودرېږه چې غلی ولاړې غل سوچونه کوي د دنیا سوچونه کوي د ټماټرو سوچونه کوي د ټیپرو سوچونه کوي او الله په امام پسې چې کنه پاتې نه وي. بیا ګوره ابن حزم رحمه الله ذکر کړی دي فإن كان أول الآية في الصلاة فآخرها في الصلاة. وستانه تپوس کوم که اول د آیات په مانځه کې نو آخر به هم په مانځه کې صحیح شوه. اول الله د قرات نه منع وکړه خو په آخر کې الله فرمایي چې په امام پسې فاتحه دا پټه وایه پټه پسې وایه. او وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس في الصلاة. او که چېرته آخري او ردی اول که په مانځه کې نه نو آخري هم په مانځه کې نه دی. او که دوی آخر په مانځه کې نه اخلي اول هم په مانځه کې نه دی. که اول په مانځه کې اخلي آخر به خامخا په مانځه کې اخلي. که آخر په مانځه کې نه اخلي اول په مانځه کې نشي اخیستی. د دې آیات د سره د سورة فاتحې سره هیڅ مناسبت نشته دی. او تا چې کوم اجماع نقل کړې ده دغه اجماع ستا باطل ده. ابن تیمیه رحمه الله په تا ولې ذکر کړه؟ ابن تیمیه رحمه الله څه ذکر کړي دي؟
د ذکر په نفس نه مراد چې کوم دی پټ پټ لوستل دي. ولې وایي دا آیت په شان دې آیت باندې دی چې ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. په مانځه باندې ډېر ښکاروالی هم مه کوه، ډېر پټوالی پې هم مه کوه. د دې په منځ کې درمیانه لاره چې کوم دی ولټوه. په امام پسې قرت کوه، په امام پسې فاتحه وایه، خو لیکن په امام پسې فاتحه چې کوم دی پټه پټه وایه. ګوره دا تفسیر مظهري دی. تفسیر مظهري ذکر کړي دي. دا آیت د څه باره کې راغلی دی؟ دا وایي په دې خبره باندې اجماع ده چې د آیت د مانځه باره کې راغلی دی. والله العظیم دروغ دی وي، په دې باندې اجماع نه ده. دا نفس د خلکو دا حمزه به ترې لرې کړم نو څه شی پاتې شو، نور باندې څه مه وایه. ګوره ذکر کړي دي ابن ابي شيبه په مصنف کې، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابو شيخ، ابن مردوي، بيقي په خپل سنن کې بسند ابو عياض د ابو هريره نه قال فرمای كانوا يتكلمون في الصلاه فنزلت هذه الايه. خلکو به په مانځه کې چې کوم دی خبرې کولې د یو بل سره دا آیات چې کوم دی نازل شو. او مفتي صاحب ما قصه ویلو فنزلت هذه الايه. دا مشهور او معلوم هم نه پېژني. زوی مراشه زما سره د نهمي روایه که د ما سره نومي نه نوم برڅه کې واپس د امجد علي غدا قانون چې وایي خلکو ته نومي وایي د پنجاب پر هغه اجرا ورسره وکړه. په نزلت هذه الايه. ګوره وفي روایت عنه انها نزلت في رفع الاصوات. دا آیت په هغه وخت کې نازل شو چې متوجه شه چې خلکو به خپل اوازونه اوچتول خلف رسول الله علیه الصلاه والسلام خپل اوازونه به چې کوم دی اوچتول. دا آیت څه کو الله تعالی نازل کو. بل اوله ابن جرير مولا روایت د عبد الله بن مسعود ذکر کړی دی. قال فرمای كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاه. موږ به په یو بل باندې په مانځه کې سلام ورته خلکو به چې کوم جواب ورکو. نو په نزلت دا آیت نازل شو فاستمعوا له وانصتوا چې غوږ ورته کېږئ. ها ابن مردوي بهقي په خپل سنن کې د عبد الله بن مغفل روایت ذکر کړی دی. كان الناس يتكلمون في الصلاه فانزل الله تعالى هذه الايه. خلکو به د یو بل سره په مانځه کې خبرې کولې. بل قتاده ذکر کړي دي كانوا يتكلمون في الصلاه اول ما امروا بها. دوی به په مانځه کې چې کوم دی خبرې کولې او رب العالمین ورته حکم وکړو چې په مانځه کې چپ ودرېږئ. مفتي صاحب دا ګوره روح المانی را اول خو دې وایي چې عبدالله لیکن نبي تفردات نه منوه. اوس په راځي روح المانی علوسي به دا حنفیت نه وباسي. په تا باندې به ټول حنفیت لعنت وایي چې تا متقدمین دا حرام نه ویسته. دا زموږ سره روح المانی د علوسي. وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل امر آخر. بل امر آخر. امام ته ما سره ثابت کې پر روح المانی باندې ان شاء الله باس کو. د روح المانی یو سبب ته به زه چې پته به په میدان باندې ولېږي چې د غوږونو صفایي به زه کوم کوم ته به غوږونو صفایي کوي. او روح المانی ری مولا ذکر کړی دی، علوسی ری مولا ذکر کړی پر روح المانی کې چې دا آیات چې کوم دی او ما ته متوجه شاست ټیم ودروا دا څه کیسه تاسو خبرې نه کوئ متوجه کا دلایل تیار کړه آیات ټیم سٹاپ کړه لکه ولې ټیم راکې ټیم نه خراب ټیم نه سٹاپ کوي. بل ګورا عجیب سے ماته متوجه شاجی سے وہ عجیب سے باس کې ته مفتي صاحب خیر دی. توي مولوی صاحب مفتي صاحب خبر کو خیر ہے. توي مولوی صاحب توي مولوی صاحب خبر کو توي مولوی صاحب توي مولوی صاحب ورګه خبره کو. توي مولوی صاحب خیر دی. خروج الباس ولکه ورا موږ سیاسي بحث نه کوو. دوه خبره موږ وې چې چا خروج تا سیاسي بحث کو به خروج لغی چا چې سیاسي بحث کو به خروج. ګوره دا شرط ما زوجة الله لك لا خروج عن الباص دا شکست خروج عن الباص منه کې اسلام ورته پر شرط باندې پابندي کې کباس کې خروج عن الباص دا ولي کوي. ګوره دا زموږ سره ګوره ورګه خبره کو اول او صحیح شو ورګه صحیح شو اول ګوره اول خو موږ د مفتي سره مطالبه کړې چې داوا منقاه کړه. خدا به قیامت در سبا پر دوا منقاه نه کی. اوس ان شاء الله پر عام داوی باندې باس کوم عام خیرت نم دا زرا واسطه. ګوره دا روایت د ابو داود دی اول نمبر جلد دی. نبی اسلام د فاتحه تخصیص کړی چې فاتحه به خامخوي ما من عام الا وقد خص عنه البعض بذر بعض وبغض بعض. ګوره دغه فرمای عباده بن ثابت قال فرمای كنا خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر فقرأ رسول الله عليه الصلاه والسلام فثقلت عليه القراءه فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها. نبی سم د سار په مان ذکر واګه حاجی سے مسلمان مومن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم په مان ذکر واګه استفاتیرا په سوای نو قرته په سما کوي.
زما ټرن کې صدر سره دا خبيث خبري شروع کی خبيث بچي چپ شه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم په خپل ټرن کې صدر څخه خبري نه شروع کی زما کې شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مولوی صاحب د ټولو نه اول خبره وکړه ما یادوي وې د قیامت د سبا پورې سورې فاتحې والا دلیل نشي لوستی دی سکرین کې محفوظ شو انشاءالله خلک به ګوري چې ما لوستي دي که نه دویم نمبر د نور الانوار والا خبره د بیا پیش لري ما مخکې جوابات کړي دي مولوی صاحب دې ته مناظره نه وایي یوه خبره تا کم از کم نه پیرې وکړه په دې ویډیو کې راغلي دي اب خلک اوري دریم نمبر دی په قرآن مجید کې فاتحې نه بغیر په قرآن مجید کې چې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي که په قرآن کې دی دا وخت ده چې په فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي په دې زه ورته شکست لیکم انشاءالله زما په مطالبه چې په قرآن دروغ مه وایي وښایه شپږم نمبر دی وایي عبدالحی لکنوي بیا راغی که په عبدالحی لکنوي رحم الله باندې وایي کې ما غیرت کړی دی مخکې اووم نمبر د امام بخاري باب یې پیش کو باب وجوب القراءة په څه باندې چې جګړه کول د امام بخاري نه هم اقره واخیستله پیش یې کړله بیا وایي لا صلاة لمن لم یقرأ مولوی صاحب په دې کې نه د امام ذکر شته دی نه پکې د مقتدي ذکر شته دی زما استا باز د مقتدي د مونځ په باره کې دی اول نمبر مولوی صاحب لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دعوا او دلیل کې مطابقت نشته دی ستاره دعوې درې اجزا دي په لا صلاة کې وښایي په دې زه در سره منم که نه نو بیا دوکه مه ورکوه دویم نمبر داورې د فرضیت ده من په عموم کې قطعي نه دی څنګه چې د عموم دپاره راځي دغسې د خصوص دپاره راځي امنتم من فی السماء من دلته د عموم دپاره راغلی دی خصوص دپاره راغلی عموم دپاره نه دی راغلی ویستغفرون لمن فی الارض د خصوص دپاره راغلی د عموم دپاره نه فرشتې بخښنه غواړي د هغه چا دپاره چې په ځمکه کې دي نو د بوش او د واجپایي دپاره یې نه غواړي صرف د مسلمانانو دپاره یې غواړي دریم نمبر دلته اجمال دی نورو ځایونو کې تفصیل موجود دی او قانون دا دی اجمال د تفصیل تابع کول غواړي مسلم جل 169 کې فصاعدا لفظ هم د دغه حدیث سره موجود دی چې فصاعدا کې د څه جواب ته کې ام اقا جواب زماره طرف نه په فاتحه کې وګڼه دریم نمبر ابو داود جل 126 کې وما تیسر الفاظ موجود دی چې کم جواب ته الته کې زماره طرف نه جواب هم اقا وګڼه څلورم نمبر جواب موطا امام مالک صفحه نمبر 68 د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت موجود دی هغه وایي دا انشاءالله په دلایلو کې وروسته پیش کوم دا حدیث په باره د منفرد کې دی د هغه چا په باره کې دی چې یوازې مونځ کوي جابر رضی الله تعالی عنہ موطا امام مالک صفحه نمبر 66 هغه وایي دا حدیث په باره د هغه چا کې دی چې یوازې مونځ کوي شپږم نمبر د حدیث خپل راوي سفیان ابن عینه رحمه الله فرمایي ابو داود جل 127 هذا لمن يصلي وحده دا حدیث په باره د هغه چا کې دی چې یوازې مونځ کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله ترمذی جل 181 کې وایي اذا كان وحده دا کله هغه وخت کې چې کله یوازې مونځ کوي او زما استاد په خلف الامام کې رې مونږ خو دې قومه ګرځا اتم نمبر داود فرضیت ته دلیل خبر واحد پیش کړي بیا دویم نمبر مونږ واذكر ربك في نفسك مونږ اول نمبر شرم درته کول پکار دي خبره زما استاد په خلف الامام کې را واذكر ربك فی نفسک صیغې د واحد دی رجمې نه دي په دې کې امام ذکر وښایه د جمع ذکر وښایه د هغې خپلې دعوې دغه درې اجزا پکې وښایه انشاءالله د قیمت د سبا پورې نشي ښودی او دا تفسیر قرطبي دی جلد نمبر 9 صفحه نمبر 433 دی دی وایي په دې خبره باندې اجماع ده چې دا انه فی الدعاء دا د دعا په باره کې نازل دی مونځ په باره کې نه دی نازل دریم نمبر مولوي صاحب دلیل پیش کو د هغې نه مخکې لاړو حدیث یې رچا پیش کو روایت د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه والا عباده ابن صامت رضی الله عنه مولوي صاحب په دغه روایت کې اول نمبر د ټول نه استاد او پکې نشته دی کني لږ بیا ورته سترګې کولاو کا ستاره داوی درې اجزا مولوي صاحب په دغه کې یو جز ام په دغه کې نشته دی مولوي صاحب دویم نمبر مولوي صاحب په دې کې محمد ابن اسحاق ابن یسار راوي موجود دی او د دې باره کې تذکرة الحفاظ کې اتفاقي فیصله مولوي صاحب دې ته دجال ویلی شوی دی کذاب ویلی شوی دی امام مالک فرمایي که زه حتیم سره ودرېږم قسم به وخورم چې انه کذاب دی کذاب دی تذکرة الحفاظ مولوي صاحب اتفاقي فیصله واوره دې صفحه نمبر 130 دی ویو والذي تقرر عليه العمل هغه خبره چې باغی باندې اتفاق دی ان ابن اسحاق الیه المرجع فی المغازی والایام النبویه مع انه یشذ باشیاء چې محمد ابن اسحاق ته په مغازیو کې رجوع کولی شي وانه ليس بحجه في الحلال والحرام دی په حلال او حرامو کې بالکل حجت نه لري او ته چې کوم خبرې پاره پیش کې اگر حلال او حرامو سره تعلق ساتي آینده دا پیش نه کوي بل مولوي صاحب دویم راوي هم په دغه کې مولوي صاحب د مکحول له هغه دلته په ان سره روایت
روایت کوي مولوي صاحب او د مدلس په عن سره روایت کول مولوي صاحب دغه حدیث ضعیف وي زه مولوي صاحب ته بیا دا مولوي صاحب د دلایلو جواباتو د دې نه پس مولوي صاحب بیا راغې زما په آیات په باره کې اعتراضات وکړه اول نمبر اعتراض چې کوم د مولا جیون په حوالې سره کړی ما جواب وکړو دویم نمبر مولوي صاحب اول ویل مکی نه دی دا مدني دی مولوي صاحب د ټولو نه اول خو دا واوره تفسیری بغوی دی وی وهو انها في القراءة في الصلاة لأن الآية مكية دس تفاسیر په دې کې پیش کولای شمه مولوي صاحب خپل غیر مقلد د لیکلي د آیت مکی او به روسته په خپل باندې خپل خبرې رد وکړو رد په څه باندې وکړو وای دا د مونږ په باره کې نازل شوی دی خو د خبرو په باره کې نو مونږ کله ویلي دي چې خبرې کوي په مونږ کې دا مونږ ویلي دي او تعدد د شان نزول نشي کېدی مولوي صاحب چرته قرآن خو وایي ظالمه کنه تاسو بالکل قرآن ته لاس نه وروړئ او بیا د هغې نه پس راغی مولوي صاحب کوم حدیث چیرې پیش کو په دې کې د ټولو نه اول محمد ابن اسماعیل دی او د منکر الحدیث ورته امام بخاري تهذیب التهذیب جلد 7 صفحه نمبر 260 دغه رنګې مولوي صاحب بیا مولوي صاحب بله خبره دا کړې وه د دې نه مخکې د روح المانی حواله پیش کړل چې روح المانی دغه د رد لپاره نقل کړي وروسته رد کوي د هغې لپاره شان نزول کې د صحابه کرامو نه تابعین نه نقل کوي چې نزلت فی الصلاة د مونځ په باره کې نازل شوی دی خو مولوي صاحب حق دی هغه فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض مخکې هم جل تغیر کو بې لاسونه رپېده دروغ یې ویله په کتابونو باندې هغه هم چې دې واغسته د رد والا اعتراض والا نقل کې چې کوم جواب کوي هغه نه هغه د رد لپاره اعتراض لپاره نقل کړي دي د دې نه مخکې ما دلایل پیش کړیو دلیل نمبر 15 ته زه بیا مولوي صاحب ته ویم مولوي صاحب خپله دعوه مخې ته ونیسه یو دلیل صحیح نه ضعیف پې دلته پیش کړه ضعیف دلیل په هغې پیش کړه چې په سري جهري منځونو کې د مقتدي دپاره په امام پسې سوره فاتحه ویل واجب دي او باقي صورت په سري منځونو کې ویل ورله مستحب دي او په جهري منځونو کې ویل ورله حرام دي د دعوې دا درې اجزا ستا غیر مقلد عوام به انشاءالله دا ویډیو ګوري هغوی به په تا باندې لعنت لیږي چې په موږ باندې موږ دې دوکه کړو اوس در سره دلیل نشته دی زه به تر اخره پورې مطالبه کوم چې په دې باندې دلیل پیش کړي مولوي صاحب دا زما سره دلیل نمبر 15 دی دلیل نمبر 15 دی دلیل نمبر 15 دا زما سره د البانی صحیح نسائی دی امام البانی چې ستاسو امام دی هغه نقد دا راکړه که نه صحیح دی په البانی په صحیح نسائی چې کوم د هغه په نسبت باندې صحیح دی حدیث یې نقل کړي صفحه نمبر 152 روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کوي او دې ته وایي حسن صحیح اذا کبر الامام فکبروا اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت کوي نو تاسو خاموش شئ همدغسې زما سره مولوي صاحب دلیل نمبر 16 دی دلیل نمبر زما سره 16 دی ابن ماجه صفحه نمبر 165 هم دغه حدیث دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کوي اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت کوي تاسو خاموش ودرېږئ صفحه نمبر 165 او اذا قال غیر المغضوب علیهم مخکې مې پیش کړی مسند احمد جلد 4 صفحه نمبر 575 مولوي صاحب په دغې کې وایي انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا کله چې امام الله اکبر وایي تاسو هم الله اکبر وایي واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت شروع کړي تاسو خاموش کم قرأت اذا قال غیر المغضوب علیهم الضالین فقولوا امین چې سورة الفاتحه په غیر المغضوب علیهم الضالین په سورة الفاتحه کې په دې کې خاموش شئ دغه رنګې مولوي صاحب دا زما سره دلیل نمبر 19 داری قطنی صفحه نمبر 275 عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا اذا قرأ فانصتوا دی وایي کله چې امام قرأت کوي نو تاسو خاموش شئ اذا قال غیر المغضوب علیهم الضالین فقولوا امین کم قرأت د الله پیغمبر په کم کې چې غیر المغضوب علیهم الضالین راغلی تاسو خاموش شئ ورته دغه رنګې زما سره دلیل نمبر 19 سنن الکبرى جلد نمبر 2 صفحه نمبر 156 صفحه نمبر 156 د ابو هريره رضی الله عنه کوي اذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت کوي تاسو خاموش ودرېږئ کم قرأت اذا قال غیر المغضوب علیهم الضالین فقولوا امین دا زما سره دلیل نمبر 20 دی طبری د دې مولوي صاحب جلد نمبر 5 صفحه 618 دی وایي لصحة الخبر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال اذا قال غیر المغضوب علیهم اذا قرأ الامام فانصتوا کله چې امام قرأت کوي تاسو خاموش شئ دلیل نمبر 21 دا زما سره مولوي صاحب کتاب القراءة جلد 2 صفحه نمبر 403 دی عن انس ان النبي صلی الله علیه وسلم قال واذا قرأ الامام فانصتوا مخکې مې تفصیل وکړو کم قرأت د الله پیغمبر کم کې چې سورة الفاتحه او باقي سورت دی مسند البازار جلد 4 صفحه نمبر 37 دا زما سره مولوي صاحب دلیل نمبر 22
واذا قرأ الامام فانصتوا په دویم سند سره نقل کوي نمبر 23 واذا قرأ الامام فانصتوا سلورم سند سره نقل کوي واذا قرأ الامام فانصتوا کم قرات د الله پیغمبره په کم کې چې غیر المغضوب علیهم الضالین دی دلیل نمبر 24 ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي موطا امام مالک صفحه نمبر 69 موطا رکا موطا امام مالک صفحه نمبر 69 کې روایت ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قال انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة نبی علیہ الصلوۃ والسلام جهری منځ کې یو ځل راوګرځېدو فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم انا يا رسول الله نبی علیہ السلام وایي تاسو کې چا زما سره قرأت کړی دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مفتي صاحب ته دا اول نه وایو چې داسې قول وکړه چې فاتحه په امام پسې ویل شاته ناروا دي خو مفتي صاحب دا نشي لیکلی او دلایل د عام قرت دپاره شروع کړي خو موږ داسې شو جلب ورته څه کړو اخوا به سر لاړ شو مفتي صاحب دا ذکر کړی چې د آیات د مانځه مبارک دا زما سره تفسیر کبیر د امام رازي دی امام رازي رحمه الله ذکر کړی که چېرته د آیات د مانځه مبارک شي مقدم د قیاس نو د آیات مناسبت په د ما سره د ما قبل سره نشي تالی د قیاس تالی باطل مقدم مثل دلیل د بوتان تاریخ او دلیل د ملازمې سره دلیل د ملازمې دا ګوره مخکې الله فرمایي هذا بصائر من ربکم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون رحمت ذکر کړی دی او بیا وروسته الله فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون بیا لعل ذکر کړی دی لعل په نسبت سره مخاطبینو ته نه په نسبت سره رب العالمین ته په دې کې عدم الیقین دی په نسبت سره مخاطبینو ته نه په نسبت سره رب العالمین ته حالا چې قرآن کریم آخر اول دی او بل سره برابر قرآن کریم مربوط کتاب نه دی دا ستاسو خلک نه چې د قرآن کریم غلط استدلال کوي قرآن کریم بې ربطه چې کوم دی بوزي یو خدا شو بل تا دا خبر ذکر کړی ده ګوره دا زموږ سره جامع البیان دی عن تعویل آی القرآن دا ذکر کړی نزلت فی رفع الاصوات وهم خلف رسول الله فی الصلاة دا آیات دې باره کې راغلی مانځه پسې خاص نه دی چې دوی به خپل اوازونه اوچتول د الله د رمي نه شاته او رب العالمین حکم وکړو چې مانځه په امام پسې شاته ودرېږئ پټ خیرت کوئ خبرې مه کوئ چغې چغارې مه وایئ شپېلي چې کوم دی مه وایئ هسې ډانګي شنډې مه ودرېږئ یو دا شو بل دا خبر ذکر کړی وه ګوره بل دا ویلي چې هلکه من د عموم دپاره موږ وایو ستاسو خپل اصول لیکلي نو راوای خو تا دې ځای نه وشغو بیا نه مدرسونه وباسئ اسامي دې وشغه تربیې تفضیل دې وشغوله یو نوی مستثیث راغی ټول اصول د خپلو کتابونو چې کوم نه ویستل د خپلو مدرسو نه ملا جون رحمه الله ذکر کړی دی چې اصل په من کې عموم دی تر څو پورې چې قرینه خصوص نه راغلي تو من د عموم نه چې کوم دی استې نشي دغه حدیث چې لا صلات نکیره واقع شوي په سیاق د نه پکې دا سلب کلي پیدا کوي یعنې موزو بغیر د پاتین په ایس یو وخت د اوقاتو کې نه کېږي هر چې آیات ته رعایت تخصیص چې کوم دی په حدیث سره راغلی بلې دا خبر ذکره ته تخصیص په خبر روایت سره وکړو مفتي صاحب ته متوجه شه که خبر روایت باندې مناظره کړه چې په خبر روایت باندې مستقله مناظره وکړو خبر روایت چې کله صحیح ثابت شي په هغه باندې تخصیص کولی شي زه تاسو تقریبا په دې مقام کې سل امثال ښودلی شم چې تاسو په خپل رایه باندې تاسو په خپل په ضعیف حدیث باندې چې کوم دی تخصیص د قرآن کریم کړی قرآن کریم کې الله تعالی چې کوم دی مهر مطلق ذکر کړی تاسو په لفظ درایمو پسې چې کوم دی خاص کړی قرآن کریم کې رب العالمین حکم کړی دی چې کله د جمعې د مانځه لپاره آواز وشي تاسو منځونه راځئ جمعې له راځئ او تاسو د علي په قول باندې چې یو خبر دی او موقوف روایت دی تاسو دا په دغه پورې خاص کړی ده په قراو کې چې کوم دی بانډه نه کېږي د جمعې موس په بانډو کې چې کوم نه کېږي نو دا ستا استدلال چې کوم دی غلط دی د خبر روایت خبره چې کوم بیا ذکر نه کوي دا زموږ سره روح المعانی ده ګوره وحوکي فی البحر عن الجمهور انها مکیه الا قوله تعالی ان ربک یعلم ګوره او روح المعانی ولې ذکر کړل دی چې د جمهور قول دا دی چې آیات د صورت دا ټول صورت د مزمل چې کوم دی دا مکی دی خو لیکن د اخري آیات په دې کې څه شی مدني دی دا مدني دی نو آیا مدني به ناسخ که منسوخ پی دا څونه بدی خبر ده مفتي صاحب خاندي ماته په زړه جاړي نور خولې چې کوم دی خاندي د زړه یو رب العالمین چې کوم دی خبر دی خو د خندا علاج ولا پکړه دوی ولا راول پکړه چې لګو جاړي چرته بل ګوره دا دې ستا هر چې تر ابن اسحاق خبره پیش کړه ابن اسحاق دا قانون وپېژنه ابن اسحاق عمرة القاري ولې ذکر دی چې دا من الثقات الكبار دا ثقات نه بل ابن اسحاق باره کې قانون داره چې کله ابن اسحاق تصریح بالتحديث وکړي دغه روایت ته چې کوم اعتبار شته الحمدلله ابن اسحاق چې کله تصریح بالتحديث کړی دا زموږ سره مسند امام احمد دی فرمایي وبي قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق حدثني مكحول مونږ ته حدیث بیان کړی ابن اسحاق چې کله تصریح بالتحديث ذکر کړل هغه روایت کوي د عباده بن صامت وایي نبی صلی الله علیه وسلم ته موږ کړه سارو په نبی صلی الله علیه وسلم قرات چې کله درون شو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سار د مانځه نه راوګرځېدو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اني لاراکم تقرؤون خلف امامکم اذا جار
هلکه تاسو د امام نه شاته بعد قرت کوئ کله چې امام جهر کوي نو صحابه وایي موږ قرت کوو نو د الله نبي وفرمیل فلا تفعلوا الا بام القرآن تاسو نور قرت مه کوئ مګر صرف فاتحه وایئ فلا تفعلوا الا بعم القران في ظرفاء لام صلاتي في ترتفع عند ذر لا لم وفقلوا فلا تفعلوا فلا تفعلوا كما صيغه نه ده نوري ثم کوي مگر پاتې وای پاتې د عام آیات د کوم د خاصه بل لاره ګوره اوس بیا خبر ذکر کوي چې عبدالحی لکنوي بیا راوغستو عبدالحی لکنوي مولا ذکر کړی چې ګوره د محمد بن اسحاق مبارک قانون دار چې ولې دا صرح جمع من النقاد بأن حديثه لا ينحط عن درجة الحسن بل صحه بعض أهل الاستناد ډیرو محدثینو په دې خبره باندې تصریح کړله چې محمد بن اسحاق حدیث د مرتبه د حسن نه چې کم دی لاندې نه راغورځېږي ستا د حنفي په نسبت باندې دا حدیث صحیح شو نو چې کله دا حدیث صحیح شو نو دا مخصص شو د قرآن کریم د عموماتو لپاره د حدیث د عموماتو لپاره دغرنګې ګوره دغرنګې میزان الاعتدال د امام ذهبي رحمه الله دا محمد اسحاق بارک څه فرمایي صویب التصانیف کان من ائمة هذا الشارع دا د ائمو د شان او دا د ثقاتو نو او بیا فرمایي ګوره کوم خلکو چې په دې باندې تهمت لګولې فلم یلتفت الیه هغه ته به هېڅ التفات نه کېږي لکه څرنګه التفات چې تا ته نه کېږي لکه څنګه التفات چا ته نه کېږي دغه به چې کوم دی راپاسي عبتا ته نه ویم ګورې د نور رڼا چې کوم دی د سپو په غپا باندې ختمیږي نه او دارنګې دا د سپو په غپا باندې نه خرابېږي محمد اسحاق چې کوم دی دا صحیح راوي دی راچوتو دارنګې الحمدلله دا زموږ سره تحفة الوزیر خو ستاسو دا زموږ سره تحفة الوزیر یاره متوجه شو ټیم ودروه محمد بن اسحاق چې کله تصریح بالتحديث وکړي روایت معتبر دی چې کله تصریح بالتحديث وکړي مولا القري دغه راوړه عیني راوړه عیني تکه وګوره دا ټیم بیا کتاب راکړه کتاب نه وینسي کتاب وته نه دا کو ټیم څنګه روان دی ولاړ کتاب وګوره بیا راکړه مل صفه الکه دې کې واړه ها من الثقات الكبار ساسرا پانی ګډوډي شوي اووم جیل 393 اووم جیل 393 الحمدلله دا زموږ سره عملة القاري د عیني اوس به مفتي سي بیا راپاسي چې عیني موږ د خپل جماعت نه وباسو د حنفیت نه وباسو عیني څه ویلي دي لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور ابن اسحاق چې کوم دی د ثقات لري اوس په مفتي صاحب راپاسي چې ملاجین خدا حنفیت نه بیستو عبدالله لکنوي د حنفیت نه بیستو عمدة القاري به د حنفیت نه وباسي الله چې عیني رحم الله د حنفیت غټ خدمت کړی دی خو لیکن کشران راله او دارنګې مقلدین او جاهلان راله مستنبتین او په مجتهدینو باندې جرح وکړې بلې ګوره بلې د حدیث بار پیش کو وایي دا قرا پاڼې سي کله چې امام صاحب قرات کوي تاسو چې کوم دی نو چپ کېږئ ګوره اول دا محمد ګوره راشه دغه روایت راشه دا د موږ سره دارقطني دی الحمدلله فرمایي دا حدیث کوم دی دا ډېر علماو ذکر کړی ناروا دی دارقطني مولا فرمایي ګوره والوحم عندنا من ابي خالد وهم په دې کې د ابو خالد نه دی دا روایت محفوظ نه دی واذا قرأ پنسیتو پکې محفوظ نه دی بل تراشه ها بیا فرمایي وروى عبد الله عن الليث عن ابن عجلان مصعب بن محمد القعقاع بن عاصم بن صالح بن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري حدث عثمان قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن ابي زناد عن العري بن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا پانسیتو دوی پکې پانسیتو نه ذکر کړي پانسیتو چې کوم دی وهم دی بالفرض والتقدير که پانسیتو ثابت شي دا به حمل کو په معباد د فاتحه باندې دا به عمل کو په معباد د فاتحه باندې موږ الحمدلله د نصوص په میز کې تطبیق راولو موږ په امام پسې عام قرت مه کوه لیکن په امام پسې خامخا چې کوم دی نو فاتحه وایه په دې روایت کې محمد عجلان دی په دې کې څه فرمایي ګوره د دې روایت ټول دارومدار په چا باندې دی دا په محمد ابن عجلان باندې دی او دا فرمایي صدوق الا انه اختلطت د ماشین عبارت والا وایا علی حدیث ابي هريره په دا باندې حدیث د ابو هريره چې کوم دی دا مختلط شوی دی په دا باندې حدیث د ابو هريره چې کوم دی مختلط شوی دی مفتي سره لګیدا دی ولې خداونه شوري کړي او چې کله موږ دا صحیح شو په عام دعوی کې سره باس کو چغې دی والے شی مطلق نه پیژنو مطلق شی نه پیژنو کلی تبعید نه پیژنو کلی نه پیژنو کلی منتقید نه پیژنو علاقه په یمن دا کم پر کوي هغه عام حدیثونه پیش هغه عام حدیثونه کمزوري دي بل دا ګوره بل دا خبر ذکر کړو دا خبر ذکر کړو چې په من کې عموم د کم نه راواسي موږ وایي څنګه د من د عموم د پرده راشه
میقات پر ویلې کلو سور د موجبي کولره دا زموږ سره مسند امام احمد دی فرمایي وبه قال حدثنا يزيد اخبرنا محمد يعني ابن عامر عن عبد الملك بن المغيرة عن نوفل عن ابي هريره قال فرمى النبي صلى الله عليه وسلم فرمای كل صلاة لا يقرأ فيها بعم القرآن فهي خداج ثم هي خداج كلو چې کوم له سور د موجبي کولره محمول د موضوع هر پر د پر ثابت دی خو نه پوهېږم چې مفتي صاحب زما مخې ته راغلی دی او مفتي صاحب په دې اصطلاحات نه پوهېږي زه هم په دې مرسته کې ډېر مدرسین علما دي زما مخې ته راوړی هغه مونځ چې فاتحه به کې ولوستلی شي هغه مونځ چې کوم دی ناقص دی هغه مونځ ناقص دی ډوډۍ چې کوم دی کامل خوري مونځ ناقص کې ناشنا خبره ده ګوره دا زموږ سره الحمدلله سنن ابن ماجه دی دې کې څه باب القراءة خلف الامام بیا حدیث ذکر کړی دی ګوره حدیث د عباده بن صامت ګوره ابن ماجه رحمه الله هم ذکر کړی چې مراد د قرات نه فاتحه ده مراد د قرات نه فاتحه ده باب عام لګولی دی او حدیث پکې خاص ذکر کوي دلیل په دې خبره باندې چې په دې خاص او حدیث باندې دا عام باب چې کوم دی خاص کوي فرمایي عن عباده بن صامت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لمن لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب نبی سلام فرمایي چې بغیر د فاتحې نه مونځ نه کېږي او مفتي صاحب راپاسې کله کنسل هم کوي مونږ ته وایي بغیر د فاتحې نه مونځ کېږي د الله بنده د نبي سلام په مقابله کې ودرېږه د نبي سلام په مقابله کې مه ودرېږه که نه رب العالمین باندې کونه وړونکي ته وصیت کو ګوره بس بل روایت راشه روایت ابو هريره قال فرمایي نبی سلام فرمایلی من صلى صلاه لم يقرا فيها بأم القرآن چا چې سورة فاتحه ولوست چا چې مونځ وکړو او سورة فاتحه پکې ونه لوستله دا مونځ ناقص دی پوره نه دی وایي ما وفرمایي ابو هريره فإني أكون أحيانا وراء الإمام مونږ کله کله امام نه لوستی نو مونږ ته ابو هريره وفرمایل چې اقرأ بها في نفسك د پسوایدن نبی ان شاء الله وروسته جواب ذکر کوو د پسوایدن نه وروسته جواب ذکر کوو تاسو ښه په ترتیب سره ښه اول جوابات ته بسم الله الرحمن الرحیم مونږ چې مولوي صاحب ترن څومره په سنجیدګۍ سره واورېدو زه امید لرم چې زموږ ترن هم دغومره په سنجیدګۍ سره به واوري انشاءالله دویم نمبر مولوي صاحب څومره بازاري ژبه استعمالوي زه د هغې ورته معافي کوم الله دې ورته معافي وکړي زه چې لږ تیز لفظ ووایم بیا ټول احتجاج شروع کړي څومره بازاري ژبه چې خوځئ قسم دی راټول خلک بیا کیمرې په شا باندې ګوري پته به ورته لګېږي چې د دوی سره دا دیو مولیان دا دي دریم نمبر مولوي صاحب اول نمبر دا خبره وکړه امام راضي رحمه الله ما اول قرآن په دې باره کې مرفوع حدیث پیش کو بیا مې د صحابه کرامو اقوال پیش کړه بیا مې دې په باره کې اجماع پیش کړه هغه ټولو کې دا و چې دا د مونځ په باره کې نازل دی مولوي صاحب وایي دا امام راضي وایي چې د مونځ په باره کې نه دی نازل په خپله باندې د هغې مخکې ویل او یره حدیث کې روایت کې راځي چې د مونځ باره کې نازل دی او خبرو باره کې د جهر په باره کې یعنی درې ځلې خبرې په خپله بدل را بدل کړې یو دروغو را حافظه نه باشد دویم نمبر د یار ما ته توجه وکړئ نو خپلو کې خبرې مه کوئ دې وخت کې که نه مناظر پرېږده وایي نو په یو ته هغه سره هم لګیا یو ری څنګه ټیم ودروه والله دا روغ دی که لیوه زه ټیک شو زه مه کوه چې ووایي وکړه چې ووایي ټیم ودروه ټیم مه ایسه دا ستاره کنزل اورېدو له نه دي راکړي ته به د دې خبرې اورې که زموږ خبرې به اورې مړه چېرته روغ ملا در سره نه و چې راوستی مې یار دا لږ چوپ که که دا لږ چوپ که که ټیم مه حسابوه یار قصب دی که دا د روغو سجیده و خلکو طریقې چې دا څنګه کوي ښه دویم نمبر دې مثال ورکو تاسو په ضعیف روایت سره د قرآن مجید د آیت نه تخصیص کړی د هغې دپاره د مهر مثال ورکو وغیره مولوي صاحب د احسن الکلام کې دغه ټولو تفصیلات کړي دي چې د مهر مونږ په دغه روایت سره مونږ تخصیص نه دی کړی د هغې دپاره مستقل دلایل ذکر کړي دي وکا چې سترګې له کولاو کې دریم نمبر دی وایي فقرؤ ما تیسر من القرآن دا صورت مدني دی دا صورت مدني ده لکه مسلم شریف دا آیات چې دی دا مدني دی دا مولوي صاحب دا زما سره مسلم شریف صفحه نمبر 256 دا فقالت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ فرمائی الست تقرأ یا ایها المزمل قلت بلا ایت سورہ مزمل نلولی مورت الولی نلولم قالت فإن الله عز وجل افترض قیام اللیل فی اول هذه سورة نبی اللہ رب ذوالجلال قیام اللیل تهجد پاول د دې صورت کې فرض کړیو چې هغه مکی دورو فقام نبی الله صلی الله علیه وسلم و اصحابه حولا یو کال پوری نبی علیہ السلام و صحابو دا قیام کو و امسک الله خاتمتها
12 شهرا فی السماء 12 میاشتې وروسته 12 میاشتې الله دا د دې د نسخې والا حکم چې و هغه بند ساتلی و حتی انزل الله فی آخر هذه السورة التخفیف فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضتین. مولوی صاحب دا مکی دی د مسلم شریف د دې روایت نه حدیث مې ورته صریح په دې باب کې ام المؤمنین روایت پیش کولک سترګې کولاو کا. دویم نمبر مولوی صاحب د ابن اسحاق باره کې د ټولو نه اول دروغ څه ویله دی کتاب پیش کو زمونږ باس دی د محمد ابن اسحاق ابن یسار په باره کې د دجل دا وکم محمد ابن اسحاق ابن یحیی منده پیش کو. الان کې د محمد ابن اسحاق ابن یسار په باره کې دی پیش کوي انظروا الی دجال من الدجاجل دنه لوی دجال دی وای دی دجال ته وګوره چې حق او باطل ګډ وړي لکه چې زمونږ دا به د عامو خلکو ته څومره دوکه ورکوي چې زمونږ مخې دروغ وایي. دویم نمبر لږ چپ شئ. دویم نمبر دا ورکوي. دویم نمبر مولوی صاحبو ما مخکې ویله ابن اسحاق چې دی قدریون معتزلیون قدری دی ابو داود شریف ما ته لږ راکا ابو داود شریف ما ته راکا او د قدریو په باره کې ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفحه 299 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة قدرية دي أمة مجوس دي إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. نبی علیہ السلام وی بیمار پرسی مکوي. شیخ ریاض الله صاحب راغلی د قرآن انکار کوي د آیت نه پس باندې دغه کذاب دجال په روایت باندې. دریم نمبر مولوی صاحبو راکه دغه تذکرة الحفاظ ما د محمد ابن اسحاق په باره کې تفصیلي فیصله د محدثینو پیش کړه. مولوی صاحب بیا یې واوره تیارې مه کوه میدان جنگ کې اسونه نه سربیږي. امام دی لیکي صفحه نمبر 130 جلد نمبر 1 په طبقه خامسه کې والذي تقرر علیه العمل هغه فیصله چې محدثین ور باندې اتفاق دی ان ابن اسحاق چې بېشکه محمد ابن اسحاق الیه المرجع فی المغازی والایام النبویه هغه ته به په مغازي او تاریخ کې رجوع کولی شي وانه او په دې خبره باندې اجماع در محدثینو لیس بحجة فی الحلال والحرام چې په حرام او حلالو کې حجت نه لري. مولوی صاحب کذاب ورته ویلی شوی دی دجال ورته ویلی شوی دی په حلال او حرامو کې دغه روایت به نشي قبلېدی. نن د قرآن مجید د آیات نه انکار دپاره مولوی صاحب ته هغه دجال روایت میلاویږي. ستا په خپله باندې شیخ عبدالسلام صاحب مرحوم چې هغه په خپل تفسیر کې لیکي جیل نمبر 5 صفحه نمبر 473 دی وایي محمد ابن اسحاق په باره کې اصحاب الجرح والتعدیل کلام کړی دی چې په حدیث کې کذاب او دجال و چې په حدیث کې دجال او کذاب او کذاب جرح چې په چا باندې وشي د هغه روایت په استدلال کې پیش کول خو لرې خبره ده په تایید او استشهاد کې هم نشي پیش کولی. مولوي صاحب دا د دلایلو زور دی ټول. بیا مولوي صاحب د دې نه پس وایي وإذا قرأ او مولوی صاحب که بیا هم ته تعدیل پیش کړې اول خو درته ما نه محمد ابن اسحاق په باره کې د توثیق په باره کې ویله چې ده چې چا توثیق کړی دی هغه د مغازیو په باره کې د محدثینو فیصله مې پیش کړه چا چې په جرح کړي د هغه حلال او حرامو باره کې ده او زما استاد عباس د حلال او حرامو باره کې دی. که بیا هم ته هغې ته نه ځې چلو دا نووي شرح مسلم جلد 1 صفحه نمبر 21 لو تعارض جرح وتعدیل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون که په جرح او تعدیل کې تعرض راشي نو اعتبار په جرح لروي تعدیل لره بنوي. مولوي صاحب سترګې کلاو که غوږونه هم کلاو که. بیا مولوي صاحب وایي دا قرأ فانصتو چې دی دا ضعیف دی. ما د امام مسلم رحم الله نه پیش کو چې هغه وایي په دې په صحت باندې اجماع ده خو مولوي صاحب غوږونه نشته چې واوري تیاری کوي بیا هغه خبرې دوهراوي. دویم نمبر ما فتح الباري د هغې په باره کې پیش کړه په صحت باندې حتی چې شیخ امین الله صاحب هم وایي هغه وایي په 4م جلد کې دین الخالص کې چې وایي دا قرأ فانصتو دا زیادت بالکل صحیح دی. 5م دا شیخ امین الله صاحب الدين الخالص جلد نمبر 4 دی مولوی صاحب صفحه نمبر 125 دی وایي هذا الحديث صحيح بمجموع الطرق دا حدیث صحیح دی په ټولو طرقو سره. بیا مولوی صاحب وایي موږ تطبیق راولو هلکه دا تطبیق دا طریقه د قرآن د آیات نه انکار کې صریح حدیثو نه انکار مقابله کې تطبیق نه راولي. تطبیق مو او فقهاو پیش کړی دی چې د دې آیات نه مخکې قرت په امام پسې اوس منسوخ ګرځېدلی دی. بیا مولوی صاحب وایي تا ویل چې من کې عموم د کم ځای نه راغی انا لله و انا الیه راجعون په ما دروغ ویله. ما ویل ستا دعوه د فرضیت ده او من په عموم کې قطعي نه دی څنګه چې دا عموم دپاره راځي دقسې خصوص دپاره راځي. د هغې دپاره مې د قرآن مجید 2 آیتونه پیش کړه قرآن مې پیش کو امنتم من فی ویستغفرون لمن فی الارض. ما ویله د مشرکینو دپاره بخښنه نه غواړي دلته خصوص دپاره تام تسلیم کړی د قرآن د آیت کې ګڼو آیتونو کې تام تسلیم کړی دی. 8م نمبر د روایت پیش کو کل صلاة لا یقرأ فیها بفاتحة الکتاب فهي
خداج خداج نه د امام ذکر پکې شته دی نه د خلف الامام ذکر شته دی مولوي صاحب دغه مونږ هم وایي فهي خداج مونځ ناقص دی مونځ ناقص دی دعوه دې دا ده چې مونځ نه کېږي پته نه لګي دماغي لیونی دی که چل ورباندې شوی دی دعوې دا ده چې د دې نه بغیر مونځ نه کېږي او دلیل څه چې فهي خداج مونځ ناقص دی او په هغې کې د امام مختاري د هېڅ ذکر پکې نشته دی ما مولوي صاحب په مولوي صاحب باندې ما شپږ تنقیحات کړي وه اتم نمبر تنقیح ما ویلي که چاله فاتحه نه ورځي نو د هغه حکم مونځ څه حکم دی جواب یې یو هم نه دی راکړی نهم نمبر کې یو څوک فاتحه نشي لوستی لکه ګونګی وي د هغه د مونځ به څه حکم وي نمبر 10 مقتدي چې امام په صورت کې بیا موندو فاتحه به لولي که نه اوس به خاموش ودرېږي په صورت کې ستا په نسبت باندې خاموشي لازم ده که فاتحه به لولي 11 نمبر چا چې په امام په رکوع کې بیا مونتو سورې فاتحه ونه لوستا نو د دغه رکعت به شمارېږي که نه نمبر 12 آیا داسې کوم یو دلیل شته چې هغې کې دا ذکر وي چې امام لوستی شوي 113 صورتونه د مقتدي دپاره کافي کېږي او د امام قرت د فاتحې د مقتدي دپاره نه کافي کېږي نمبر 13 قرت څه ته ویلی شي تعریف لږ د قرت وکړه څوارلسم آیا د زړه په تصور باندې د قرت اطلاق کېږي او که نه مولوي صاحب زما 14 تنقیحات شو قرض شو انشاءالله ولس جواب به غواړم مخکې مولوي صاحب ته بیا وایم ما خپله دعوه باندې مخکې دلایل پیش کړي وو 23 24 نمبر دلیل دی مولوي صاحب په خپله دعوه تر اوسه پورې یو دلیل نه دی پیش کړی دعوې 3 اجزاو دا خلک یې ګوري ما 2-3 ځل دوهراو کړه دوباره یې دوهراوم انشاءالله ولس دا دلیل نمبر 24 دی محتا امام مالک صاحب 69 محتا امام مالک صفحه نمبر 69 چه نو راوړو عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جار فيها بالقراءه فقال هل قرأ معي منكم احد انفا قال رجل نعم انا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القران ما ویل چې څه شوي دي نبي علیه السلام راوګرځېدو ویل تاسو کې چا ما سره قرأت کړی دی یو کس ورته ویل د الله رسوله ما کړه په ټوله جمع کې یو کس وایي نبي علیه السلام وایي ما وایي چې څه شوي دي ما لره چې زما سره په قرآن کې جګړه کېږي هلکه سمع رسول دی وایي فانتهى الناس عن القراءة دی وایي خلک بیا په امام پسې د قرأت کولو نه منع شو الدین الخالص جلد 4 صفحه 125 کې لیکي حدیث صحیح دغه رنګې دلیل نمبر 3 نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 146 کې همدغه حدیث په نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحه 146 همدا مسند احمد د انشاءالله د نسائی رسته پیش مسند احمد جلد 4 صفحه نمبر 169 کې همدغه پیش کوي رسول الله هل قرأ منكم احد ما آنفا قالوا نعم يا رسول الله قال اني اقول ما لي انازع القرآن سشوي دي مال رج زما سره په قرآن کې جګړه کېږي فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق به امام پسې قرأت کولو نه منع شو دغه رنګې د دلیل نمبر 24 ابو داود جلد 1 صفحه نمبر 127 دیم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راوګرځېدو نبی علیه السلام فرمایي تاسو کې چا زما سره قرأت کړی دی نه هغه یو کس ویل او فقال اني اقول ما لي انازع القرآن ما وی چې څه شوي زما سره په قرآن کې جګړه کېږي الحمدلله رب العالمین مونږ وایو چې فاتحه په امام پسې فرض ده مفتي صاحب داسې دلایل پیش کوي چې په یو کې هم د فاتحې لفظ د سره شته دی نه اول به مونږ د پرې کمزور روایتونو باندې جرح کوو دا روایتونو برابرو د نقصان ښه کوو بل یو مفتي صاحب دا خبر ذکر کړه چې د پسوعیدن نه دا خبره معلومیږي چې ما بعد نفل او ما قبل فرض دی نو په یو حدیث کې نفل فرض څنګه جمع شو دا شرجامي هغه شرجامي چې تو په فنونو باندې رد کړي دې شرجامي کې ذکر کړی دی چې ما بعد دفع دا په مرتبه د مستحب کې ما بعد د ما قبل لپاره په مرتبه د واجب کې په یو ځای کې واجب پر دوانه جمع کېدی شي واتم الحج والعمره لله حج اتفاقا فرض دی د عمرې په فریضت کې چې کوم د اختلاف دی او رب العالمین د عمره او حج کوم دی په یو ځای کې جمع کړي دي دا څه محال نه دی چې حالانکه فرض او واجب په فرض او دانګې نفل په یو ځای کې جمع شي یو خدا شو بلې دا خبر ذکر کړه د محمد اسحاق مبارک چې دا قدري دی دا زموږ سره تحفة الحوازی او د ابن الحمام قول پیش کړی دا امام بخاري رحمه الله قول پیش کړی دی چې ابن حبان رحمه الله په ثقاتو کې ذکر کړی چې وان مالکا رجع عن الكلام في ابن اسحاق نه دس نه ما ترى شرایط لیا ساتل دي خبره کومه ترى شرایط لیا ساتل دي پتا باندې چې ما 50 تنقیات وکړه ته ما جواب راکو 50 تنقیات 50 تنقیات می در باندې پیش کړه د یو جواب رانغی 50 تنقیات می در پیش کړه یو جواب ما تر رانغی 50 تر څو پورې چې ما ته د 50 تنقیات جواب نه راکړی دغه نشته ټیم ودا وای مونږ تاسو کې سر
امام مالک رحم الله چې په ابن اسحاق باندې کومه جرحه کړې وه امام مالک رحم الله د هغې نه رجوع کړې ده او ابن اسحاق ته چې کوم نه ډالۍ ویلي وه امام مالک رحم الله د ابن اسحاق معاصر یو معاصر د بل معاصر مقابل کې کله داسې خبره وکړي چې په نفس الامر کې هغه حقیقت نه لري لهذا دا خبره چې کوم ده صحیح نه ده او بیا وروسته فرمایي ګوره په ابن اسحاق باندې اکثر عیب د تدلیس دی ابن اسحاق چې په کوم دی کې تصریح بالتحدیث وکړي هغه روایت له اعتبار دی مونږ ته مسند د امام احمد پیش کړو چې په کې تصریح بالتحدیث کړې ده بیا ګوره دا زموږ سره ورپېښېږي را عمر د مفتي صاحب کم ضعیف حدیث په زه برابروم والله زه یې مستند کړم ضعیف حدیث په کم برابروم ټول ضعیف راجمع کړي دي دا ورپېښېږي را ورپېښېږي کې دا ذکر کړله چې ګوره څوک حدیثو دې حدیث ته د ابن اسحاق د وجې نه کمزوری وایي نو دغه تعلیل او دا علاج چې کوم دی سینې دا ستاسو خپل کور سړي دی اوس مفتي صاحب بیا وایي چې ورپېښېږي والا چې کوم دی نو ماره دیوبند ایستلی اوس دا مو باسه دا تاسې به ویستل تر هغه چې خلک وباسه دیوبند نه بل دا ګوره بل د خداج خبره ذکر کړې وه بل صحیح شوه دا ضعیف حدیثونه ولا برابرو بیا خپل دلایل ذکر کوو دا خبره ذکر کړې وه ګوره خبر ته غوږ شه تا دا خبره کړې وه زه یو ټیم ودره ویاره دا څه قیصه ده مفتي صاحب خیر دی تاسو دغه مه کوئ ګورې دا کوو بل لارې ګوره بل دا خبر ذکر کړله چې خداج مستلزم و عدم کېدو لرنه دا زما سر شریف ابن خزیمه دی په ده کې ذکر کړي باب ذکر الدلیل على ان الخداج الذي اعلم النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاه معه دلته هغه خداج مراد دی چې هغې سره د سره موس کېږي نه خداج په دوه قسمه دی یو هغه خداج دی چې هغې سره موس کېږي دویم هغه خداج دی چې هغې سره موز نه کېږي پوه شوې دا هغه خداج چې هغې سره موز نه کېږي مونځونه چې کوم دی ناقص کړه ډوډۍ پوره خوري دا کومه خبره ده ګوره بل دی ګوره دجل وکړو دجل تاسو وکړو ګوره میزان الاعتدال کې د ابن اسحاق په اخره کې امام بزابر رحم الله خلاصه سره ایسله فالذي يظهر لي ان ابن اسحاق حسن الحديث راجح قول اره مالک قولو راجح خبر دره چې ابن اسحاق چې کوم نه حسن الحديث دی حدیث چې کوم نه حسن دی حدیث حسن دی عیب دا قصاص غره والا ها دا زموږ سره روح المانی ده په دې کې کومه خبر ذکر کړله ګوره واجيب بانه يدل لان التكليف بالصلاه قائم والاصل في الثابت البقاء ګوره امام روح المانی الوسی رحم الله پر روح المانی کې ذکر کوي اصل په مانځه کې کمال دی اصل په مانځه کې پوروالی دی دې ته چې کوم نقصان عارض شي دغه نقصان مرتبې د عدم ته راولي څوک چې مرتبې د عدم ته نه راولي هغه لپاره دلیل دی هغه به دلیل ذکر کوي بلې ګوره دا خبر ذکر کړه دا د موږ سره لوتار د امام شوکاني رحم الله فرمایي وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه والنقص وهو لا يستلزمه ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية صلاة ناقصة موز ویل کېږي نه حاجي صاحب ماته متوجه شه دا مفتیان صاحبان وایي چې ناقص منځونه کوي موږ وایي الله ته ودرېږي پوره موضوع کوي بلې دا خبر ذکر کړې وه چې ګوره بل ګوره په دې باندې ګوره دا معانی الاثار د امام طاووسی رحم الله دی په دې کې محمد ابن اسحاق راغلی دی او دغه حدیث حنفو ته استدلال نیولی دی څنګه په یو بام باندې دوه واګانې چلوي چې کله موږ ته خبر راشي کمزوری دی او چې تاسو ته خبر راشي بیا ته دلیل نیسئ دا معانی الاثار د امام طاووسی دی فرمایي وبه قال حدثنا ابن ابي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا احمد بن خالد الوهابي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ايوب دلته پکې عن ذکر کړی او بیا فرمایي عن عطاء عن ابن عباس قال فرمایي كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله عليه الصلاه والسلام 10 دراهم تاسو په 10 دراهم باندې قول کړی او په دې کې محمد بن اسحاق چې کوم راغلی او واحتجوا في ذلك احتجاج بنولی اوس مفتي صاحب راشي وایي به چې امام طاووسی رحم الله مې د دیوبند نه ویستو لکه دیوبند کوم ځای کې راغلی امام طاووسی رحم الله په کوم ځای کې راغلی ټول خپل مقدمین دي چې کوم د حنفیت نه ویسته وی د الله منده مخکې د اصطلاحات نه دت لوس حنفیان د حنفیت نه وباسي د الله لاړ شه تعلیم القرآن ته راشه چې موږ چې کوم نه تعالی داخلي درکو ګوره دا زموږ سره معطر امام محمد دی په دې باندې د عبدالحی لیکنوي التاریخ الممجد دی څه فرمایي ګوره أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأن النقصان والصلاة الناقصة جائزة فرمایي بیا وهذا الحكم فاسد څوک چې دا حکم لګوي چې د نقصان سره موس کېږي دا حکم چې کوم دی فاسد دی دا حکم فاسد دی فساد او بطلان منځ کې ورته فرق وکړه
او پتا مې 50 تنقیات کړي دي پتا مې 50 ما ته متوجه شه په جنګ کې اصول چې کوم نه مصر به په جنګ کې اصول مصر به مونږ الحمدلله دونه دلایل پیش کړو صرف زموږ ستاسو فرق دار چې ته ولا شمار ورکې او مونږ سره ضعیف حدیثونه کمزوري کوو ترې شلم الحمدلله لګولی دا زموږ سره الحمدلله د امام مسلم رحمه الله ته فرمایي وبه قال حدثنا عمار بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن الشهاب قال اخبرني محمد بن ربيع عن عباده بن ثابت قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقترب بأم القران دا هغه چې عمود نه کیږي چې هغه سورتي پاتې نه لري تا به ګوره په نحمیر کې دا ویلي ګوره په نحمیر کې به دې ویلي ګوره که تا نه ویلي دي نور به ویلي چې کله لا نه پیل جنس متوجه شنه کېدې ته نه پیله چا کوي نه پیره ذات کوي چې ذات د موس ختم شو بغیر د پاتین د سره موس کېږي نه کم چې عام آیتونه تابش کړي عموم داتو د هغې نه پاتې تخصیص راغلی او تخصیص په خبرې واحد باندې جایز دی چې کله خبر واحد صحیح ثابت شي روماني څه ذکر کړلی ګوره موږ الحمدلله خپلو کورونو ته ورای بش کوو ومنها قول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو ظاهر في المقصود اذ التقدير لا صلاة صحيحة الا بها د سورت فاتحې نه بغیر مستحی کېږي نه د سورت فاتحې نه بغیر د صحیح مقابل څه شی غلط دی ای زما عوام ورونډې ته وبه دا مفتیان فایبان وایي چې غلط منځونه کوئ موږ وایي صحیح منځونه کوئ دا مفتیان وایي قرآن کریم پیش کړو قرآن کریم نه چې کوم دی غلط استدلال وکړو شیعاګان د قرآن کریم نه غلط استدلال کوي ته چې ما قرآن کریم پیش کړو قرآن کریم دی پیش کړی دی خو لیکن استدلال ته غلط کړی دی او حال چې د مقلد د استدلال سره څه کار دی د چرګې د مالګې سره څه کار دی که مالګې وخوړه نو بیا یې خرابوي ګورئ بیا یې خرابوي مقلد به قول د مجتهد پیش کوي ته موږ تر امام صاحب قول پیش کوي چې امام صاحب ویلي چې د فاتحې نه بغیر موس کېږي امام صاحب خپل قول ته رجوع دغې قول نه رجوع کړله امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر کړي عبدالحی لیکنی رحمه الله ذکر کړي چې بغیر د فاتحې نه موس نه کېږي بغیر د فاتحې نه موس نه کېږي بغیر د فاتحې نه موس نه کېږي دا زموږ سره چې کوم دی الحمدلله زموږ سره چې کوم دی دا بل دلیل دی فرمایي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الانصاري قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى صلاه لم يقرا دليل ورکه فيها بأم القران فهي خداج ثلاثا نبی اسلام درې کړه دا خبر وکړه چې څوک بغیر د فاتحې نه موس چا چې بغیر د فاتحې نه موس وکړو موس یې ناقص دی او زما داسې به وایي خیر د مفتي صاحب خفه کېږي به نه زما او ستا دوستانه راګورئ زما ملګری مفتي ندیم دوست راغی خفه کېږي به نه ګپ هم کله ګل لګو مفتي صاحب راغی وایي مودې کېږي بس ګوره ستا ومنو که د الله د رسول ومنو او کم چې آیات تابش کړی دغه آیات د الله په نبي باندې راغلی او تا چې د مزمل خبر وکړه په دې خبر ځان پوه کړه په نبي اسلام باندې تهجد و چې کله نبي اسلام مکې ته مدینې ته راتلو د هغې نه په یو کال مخکې پره شي نو کله چې نبي اسلام مدینې ته راغی کله چې وخانده کله چې نبي اسلام مدینې ته راغی نو بیا یو کال بعد نسخه را چا راله د فرضیت د تهجد راله د فرضیت د تهجد چې کوم دی راله نو د دې منځ کې هېڅ منافات نشته دی چې ګوره نزول په یو وخت کې په یو ځای کې شوی دی او هلته راغلي چې کنه بل وخت کې دي او دویم نه مسله اختلافي ده څوک چې دا خبره کوي چې دا په دې باره کې نسته دا خبره صحیح نه ده بله خبر دا ده چې ګوره په دې روایتو کې نظرت را په هغې نظرت و په طبیان کې دا قاعده ذکر کړله امام سیوطي رحمه الله متوجه شه ما ته متوجه شي امام سیوطي رحمه الله په طبیان کې دا خبر ذکر کړله کله چې راوي نزلت ذکر کی یا صحابي چې کوم نزلت ذکر کی نو دا نص په شان نزول کې نه دی دا نص په شان نزول کې چې کوم دی نه دی آیات قرآن آیات قرآن کریم دا قرآن کریم آیات دا بشکه ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم الله خپل پیغمبر ته فرمایي ما تا ته داسې یو صورت درکړی دی چې بار بار لوستلی کېږي ها بس ګوره د دې نه څه مراد دی او اطلاق ذلک علی الفاتحة د دې اطلاق په فاتحه باندې ولې لانها تکرر قراءتها فی الصلاة ذکر دی د دې دغه چې کله په مانځه کې مقرر کېږي بله خبرداره مفتي صاحب دا وي تو ما ته په دې حدیثونو کې دا واقع چې مقتدي او د امام زویم من د عموم دپاره دی من نس دی په عموم کې استعمال د خصوص دپاره کېږي لیکن قرینه غواړي ته قرینه راوړه چې کله تا قرینه را نه وړه نو من د عموم دپاره استعمالیږي او کلو صلات کلو صورت موجبې کلی مقتدي هم شاملېږي او امام ټول ته چې کوم دی شاملېږي